کوز کلي د نل لاندې سطل ایښودل شوی، تر خولې ډک شوی او اوبه ترې په ځمکه بهېدې چې نرګس هم د اوبو اخیستو په نیت هلته ورغله. ویې لیدل چې شازیه په سوچونو کې ډوبه ده او خبره نه ده چې سطل یې لا د مخه ډک شوی. نرګس حیرانه شوه. خواخوا ناظر د جانداد درزي په دکان کې ناست دی چې رحیم د جامو ګنډلو رخت وروړي. یاره جانداده ډېر تکړی لرې د مخې لاسونه تر ماشین هم تیز ګرځي. یوه جوړه کالي په یوه شیبه کې جوړې. کلونه مې خیاطي کړې ده، خود په پکې تکړه یم. اوس مې لاسونه له کار سره بلد دي. تا ته دې ویل چې ډېر ښه قسم دې زده کړې. ناظره ته څنګه راغلی؟ ځان ته خو به کالي نه جوړوې؟ نه زه کالي نه جوړوم. تا ته دې ویل چې کڅوړه راته جوړه کړه. کڅوړه څه شی؟ کڅوړه؟ د څه شي کڅوړه؟ د سودا کڅوړه. دا ویې ګوره ځان سره مې راوړې ده له خیره سره. ښه زه دې حیران کړم. لرې د مخې دا کڅوړه مې مېرمن راته جوړه کړې وه، خو لږه پرې شوې. بېرته یې راته وګنډه. په دواړو سترګو په یوه شیبه کې به یې درته وګنډم. تا ته دې ویل شي په لاسونو دې برکت شه، لاسونه دې درته هم تیز شه. امین. السلام علیکم. ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. معلم صاحب رحیم ستړی مه شي. ته ستړی مه شي معلم صاحب. لرې د مخې په خیر راغلي. په خیر اوسئ. راځه دلته کښېنه راځه. نه جانداد استاذه کینم خو نه، د ګنډلو لپاره مې رخت راوړی. سمه ده، نو زه به د اندازه ونیسمه. مخامخ راته ودرېږه. تصور چې زه مې دا واسکټ وکاږم. همداسې لاسونه دې پورته کړه چې د څنګه اندازه دې واخلم. جانداد استاذه خدای دې خیر درکړي. له زوی نه دې ډېر خوشحاله یم. پرون یې زما لور له سپینه ژغورلې وه. امید ژغورلې وه؟ زړه مې نه مني چې هغه دې داسې کار کړی وي. ولې؟ همداسې له امید نه تر پوزې راغلی یم. درس نه وایي، ټوله ورځ د کلي په کوڅو کې خوشې ګرځي. جانداده رښتیا دې وویل. لرې د مخې امید سهار نه تر ماښامه په کوڅو کې ګرځي. هسې ده چې بستر راوباسي او له دې وروسته شپه هم په کوڅه کې تېره کړي. هو خوشې ګرځېدا خو نوي ځوانان له درسونو باسي. ځکه خو موږ مجبور شو چې تا ښوونځي ته راوغواړو. کاشکې د امید له لاسه زه دومره نه وای ځوړېدلی. جانداد استاذه مور پلار ورونه یا کاکا خیل دا مسؤلیت لري چې ښوونځي ته ورشي او د خپلو ماشومانو پوښتنه وکړي چې ښوونځي ته ځي که نه، درس وایي که یوازې د ساتېرۍ دپاره ځي. ورکې که زه خو امید له ژونده ایستلی یم. زه به همداسې سزا ورکړم چې ټول ژوند دې په یاد وي. لرې د مخې که ستا په ځای وای د امید غوږونه به مې سم ورتاو کړي وو چې لږ عقل یې سر ته راغلی وی. همداسې به کوم. نه جانداد استاذه ماشومان او نوي ځوانان په وهلو نه سمیږي. سمېدل خو یې پرېږده، لا یې پسې بې لارې کوي. نو چاره څه ده؟ زه له امید سره څه وکړم؟ ته راته ووایه. نصیحت ورته وکړه، په نرمۍ او ښو خبرو یې لارې ته راوله. معلم صاحب ښه درته وایي. تا ته دې ویل شي دا خو هر وخت امید پسې سوټی راخیستی او له زوره کار اخلي. همدا خبره ده، له اولادونو سره باید په زور نه
په مینه چلند وشي. لرې د له مخې زه خو خپل عبدالقادر جان ډېر نازم، داسې ورسره غږېږم لکه ملګری. ښه ده چې معلم صاحب هم دا خبره کوي. السلام علیکم نرګس. وعلیکم ګلخانه، ستړی مشې. د ولسوالۍ د بازاره په خیر راغلی؟ ته ستړی نه کېدل، او زه په خیر را رسېدل. شکر چې راغلی. ما ویل ډېر به ناوخته شي. نو زه په بازار کې ډېر نه ناوخته کېدل. راځه کښېنه. او رښتیا مامې څنګه درمل خوړل که نه؟ هو درمل یې وخوړل، چې کله ترې هیر شي بیا یې موږ ور یادوو. ډېر ښه. څنګه کېدل درملو لږ تاثیر کول که نه؟ مطلب یو څه ورسره جوړېدل؟ هو نن تر پخوا یو څه ښه وه، تر نورو ورځو تازه ښکارېده. دا خو ډېر ښه خبره. زیری دې راباندې کول نرګس. زه باید تا ته زیری در کول چې داسې ښه خبر دې راکول. زه خو تا ته هر وخت ښې خبرې کوم. ګلخانه، دا په لاس کې د څه شی دی؟ ته صبر چې زه یې له خلطې څخه درته راویستل. اوهو، دا خو ګیلاس دی. یس، دا مې د ولسوالۍ له بازاره راوړل. ما ته خو به د زیري کې نه یې راوړی. نو تا ته بیا په زیري کې یو بل شی درکول. سمه ده، نو دا ګیلاس دې چاته راوړی؟ ته راکه. دا خو ډېر ښایسته ګیلاس دی. دا مې مامې ته راوړل، ځکه چې رنګ یې جلا او د کور له نورو ګیلاسونو سره یې ډېر په اسانۍ توپیر کېدل. هو، رنګ یې د کور نورو ګیلاسونو غوندې نه دی، ډېر ښایسته رنګ لري. زه خو ویل چې د مامې په کوټه کې جلا یې ښودل. ډېر ښه کار دې کړی. مخکې چې به مو هر څومره هڅه وکړه چې د شکرې ترور لپاره ګیلاس جلا کړو، خو نه کېده. د کور ټول ګیلاسونه په یو رنګ وو، بېرته به په نورو ګیلاسونو کې ورک شو. ما هم په همدې خاطر دا ګیلاس راوړل. اوس نو دا ګیلاس ښه شو، بل څوک به چای نه پکې څکي. بالکل. ډېر پام کول چې بل څوک د مامې په ګیلاس کې چای نه څښل. زما خبره ښه په غور اورېدل، اوکې؟ اورم یې ګلخانه. نری رنځ یوه خطرناکه ناروغي. هسې نه چې خدای مو کړه په کور کې بل څوک بې اخته کېدل. بې غمه شه، زه له شکرې ترور سره ډېر پام کوم. هېڅوک هم نه پرېږدم چې د هغې په ګیلاس او لوښو کې خوراک یا څښاک وکړي. ویری ګوډ. زما مطلب چې ته ډېر ښه کار کول. ستا دا عادت زما ډېر خوښېدل. تر ما شکیبا ډېر پام کوي. په هر چا ټینګار کوي چې د شکرې ترور کوټې ته ور نه شي او ځان وساتي. شکیبا خو په دې خبرو پوهېدل. هغې د نرسنګ درسونه ویل. د ډاکټر له ټینګار پرته هم پوهېدل چې نری رنځ یوه ویروسي ناروغي او له یو کس څخه نورو ته تلل. نور دې خدای ځینې وساتي. آمین، خو باید پام هم کول. زما دا ګیلاس ډېر خوښ شو. ډېر ښایسته ګلان پرې رسم شوي دي. په دې پسې خو زه ډېر ګرځېدل. ما غوښتل چې مامې ته ښه ښایسته ګیلاس اخیستل. زه به هم ځان ته یو ښایسته ګیلاس اخلم، خو چې رنګ یې بیل وي. نو تا ته هم زه اخیستل. مجیده تا ته وایم لږ په سرعت چې ودرېږه. ملک صاحب څه وایي؟ یوه شېبه ودرېږه، لږ کار مې در سره دی. سمه ده، دا دی ولاړ یم. ستړی مه شې مجیده، لږ په سرعت شه. دا اره ده لکه چې نوې اخیستې ده. ته ستړی مه شې ملک صاحب. او اره مې نوې واخیسته. هغه بله اره یو څه زړه شوې وه، لرګي سم نه پرې اره کېده. ښه کار دې کړی دی. لږ په سرعت شه. د ناجارۍ په کار کې چې اره زړه وي ټول کار خرابېږي. همداسې ده، ځکه خو نن د همدې لپاره د ولسوالۍ بازار ته لاړم او اره مې واخیسته. ښه نو دا ووایه چې پر دل دې ولیده که نه؟ لږ په سرعت شه. مطلب مې دا دی چې د مینې په اړه د خبرې ورسره وکړې. اوه، څه مو سره وویل؟ ډېر سره وغږېدو. پردل ویل چې د دوو ښځو درلودل دومره خبره نه ده. او د مشرتوب په اړه یې څه وویل؟ لږ په سرعت شه. پردل خو په لومړۍ ورځ دا نه و درته ویلي چې تیمورشاه مشر سړی دی. مشرتوب هم دومره ستونزه نه ده. ګوره مجیده، ما له سره خوښه نه وه چې مینه تیمورشاه ته ورکړي، خو
خو اوس چې خبره ښکاره شوه چې پردل درواغ درته ویلي او تېرېستلی یې نو معلومداره ده چې څه به کېږي. څه به کېږي ملک صاحب؟ دا کوژده به فسخه کېږي او لږ په سرتېر چې بیرته به ختمېږي. دا څه وایي ملک صاحب؟ هغه څه وایم چې وا دې اورېدل. لږ په سرتېر شه غوږونه دې ښه خلاص کړه مجیده. مطلب مې دا دی چې په دې اړه دې فکر کړی د کوژدې فسخه کول او له قول څخه په شا کېدل خو وړه خبره نه ده. لږ په سرتېر شه ما ښه فکر کړی دی. زه له خېټې نه غږېږم، هره خبره په فکر سره کوم. ګوره ملک صاحب دا خو ډېر لوی شرم دی چې کوژده فسخه کړم. هیڅ شرم نه دی. لږ په سرتېر شه د یوې بېګناه او معصوم نجلۍ ژغورل غیرت دی، غیرت. شرم یې مه بوله. دا خلک به څه وایي؟ زه خو سیال او تربور لرم. ته د خلکو لپاره ژوند نه کوې، د خپل ځان او خپل اولاد لپاره ژوند کوې. لږ په سرتېر شه د خلکو د خبرو په کیسه کې مه کېږه. نه کېږي ملک صاحب، که دا کار وکړم په ټول کلي کې به مې سر ټیټ شي، ټول خلک به راپورې خاندي او ملنډې به راباندې وایي. ما درته وویل چې ته د خلکو لپاره ژوند کوې که د خپل ځان لپاره؟ نه د خپل ځان لپاره. چې د ځان لپاره ژوند کوې لږ په سرتېر شه بیا نو په دې کیسو پسې مه ګرځه مجیده. زه به پسې ونه ګرځم خو خلک به راپورې خاندي. که د خلکو خولې ته دې وکتل د لور ژوند دې تباه کېږي. لږ په سرتېر شه د مینې ژوند مه خرابوه. وړه نجلۍ ده، دا ظلم مه ورسره کوه، پوه شوې؟ اوس که ښه کار شوی دی او که بد دا کوژده نه فسخه کېږي ځکه له تیمورشاه نه مې ډېرې پیسې اخیستې. پیسې میسې مهمې نه دي. لږ نه یې دا چې بله چاره نشته. چاره یې شته مجیده. تر ټولو ښه چاره یې دا ده چې کوژده ختمه شي. لږ په سرتېر شه د پیسو لپاره د مینې ژوند مه خرابوه.